बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू न्यूज़ अब ग्रानो कदरमनो अल्लाह पाक वही چې صفائی نصف ایمان دی خو زمونږ د معاشري زمونږ د بشخالي یا د مضافاتو نن مونږ په چمډیري کې موجود یو خو د صفائی او د نالو زمونږ په سوسایټي باندې زمونږ په چاپیرچل باندې ډیر یو غټه ایشو جوړه شوې ده خو الله پاک دی ټیمې سره ښه وکړي ډېر اکټیوي شوي دي او ډېر زر دوی دغه کارونه شروع کړي دي او ډېر زر د انشاءالله چې په چمډیري کې به دغه نالې ټولې صفا شي د دې ځای هوا د دې ځای ماحول دا هر څه به د ټیمې د وجې انشاءالله چې دا ټول صفا کېږي ټیمې څنګه راله چا راوسته خبرې کوو نیاز باچا صاحب سره نیاز باچا صاحب سره دغه متعلق خبرې کوو نیاز باچا صاحب رامخکې شړومبې خو ګوره موږ ستاسو کار اپریشیټ کوو چې تاسو خپل کلي له دومره افرټ کوئ او نالې دپاره تاسو ټیمې سره رابطه وکړه او نن هغوی راغی غلي دي بلکې دوه درې ورځې دوی دلته کار وشو نور هم دوه درې ورځې فاتې دي انشاءالله نو انشاءالله دا کار به تاسو ډېر ښکلې صفا شي چمډیري کلی نو دا راته ووایي چې ټیمې صاحب سره ستاسو څنګه رابطه وشوه سوچ مو څنګه راغی او آیا دا مسلې دا حل کېدل پکار و بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د ابوبکر صدیق شکریه ادا کوم چې دې ته مونږ ټلیفون وکړو دی راله د دې کوریج دپاره بیا د دې کلي د دې مشرانو به وایي چې دا نالې ډېرې خرابې دي بارانونو د دې نه یو لس ورځې مخکې باران و اوس بیا یې ویلي دي نالې ډېرې ګندې شوې وي نو موږ پکې اسماعیل صاحب ته پکې اپلیکیشن ورکړو او چیف صاحب ته او هغوی موږ دپاره د ټیمې د سپروایزر عمران صاحب راولېږه هغه سره نور ملګري راولېږل کوم ورکر چې دي نن دا دی په دې کلي کې د نالې د صفایۍ دا کار چالو شوی دی او انشاءالله نور هم داسې لکه کلي کې هغه طرفونو ته پاتې دي دا به دغسې ټول کوو او زه د عمران ډېر شکرګزار یم چې دی راله او دی ښه په طریقه باندې لکه نن دویمه ورځ ده پرون هم راغلي و نن هم راغلي و انشاءالله مزید چې څونه ورځې به لګي دی به دغسې راځي او دا صفایي به انشاءالله کوو ډېره مننه جي دا مونږ سره نیاز باچا مخکې ځو دوی صاحب د دوی چې کوم سپروایزر دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو ګرانو قدرمنو دا مهال سپروایزر عمران صاحب ما سره په پروګرام کې موجود دی عمران صاحب دا راته ووایي چې ټیمې چمډیري ته څنګه راله دا مرحلې راته لږ شان ته بیان کړئ السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم دا د نیاز باچا صاحب په اډر باندې رالو چیف اسماعیل صاحب ته درخواست کړو چمډیري او موږ د هغې په درخواست رالو دلته او بس دا کار شروع کړو دلته تاسو څو ورځې وشوې او نور به څو ورځې او ټوټل دلته کار څومره دی ستاسو نو بس کار ته به ګورو د کار مطابق نن مې دویمه ورځ ده او کلیوال هم ښه خوشحاله دي نیاز باچا صاحب هم ښه لګیا دي او چیف صاحب اډر دی اسماعیل او بس په هغې کې لګیا چې څو ورځې کې دا کار کلیر شي زه به هغې نه پس بیا بلکل کلي ته به څه فایده وشي دا خو لکه ډېر یو اهم ایشو ده نن سبا نو دې نه به د کلي ته څه فایدې وشي یو خو د باران فینا هم کړې ده د باران دغه هم یو د نالې هم ډېرې زیاتې ګندې دي د بیمارو هم مخکې دغه ډېر زیات دی نو په هغې لحاظ باندې موږ راغلي یو جی بسم الله الرحمن الرحیم الله دې نیاز باچا له ډېر عمر ورکړي او الله دې ول ډېر قدر ورکړي چې دا خیر خلق کوي دا د خلکو خیر کوي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبي خلیفه شو نو هغه په هغه بوډۍ باندې عمر رضی الله عنه کتابونه ډک دي د دې هر څه نه هغې په هغه بوډۍ په هغه دغه لشلو باندې جنګ دا خدمت خلکو د دې اجر ثواب او د دې پته به د قیامت پر ورځ انسان ته لګي خدای دې ټولو له چې دې نو اجر ورکړي زمونږ کار دی موږ له پکار دی چې مخکې شو خلک وایي عمران خان داسې پلانې داسې ډینګلې داسې نه وروره موږ خراب یو ځکه دا خلک خراب دي خدای تاسو له اجر درکړي او موږ له پکار دی چې ټول خلک راغونډ شو دا خپل ځایونه دا څیزونه صفا کړو برسات مطلب په شکل روان دی دنیا بیماری ته جوړېږي نو خدای دې له اجر او قدر ورکړي او خدای ول عزت ورکړي خدای دې له عالم عزت ورکړي پوه شو موږ له پکار دی چې موږ دا ټول وکړو انشاءالله آمین انشاءالله